بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. یوه 2 غنټې مخکې د خیبر پختونخوا کوم وزیر قانون دی، هغه بیان یو راغلی دی، غلط تصویر واورئ، هغه بعد خبرې کوم. कुरन में है वो वहाँ पे फिरका वरीयत के हवाले से वो बड़ा वोलेटाइल एरिया रहा है। उस हवाले से हमारी हुकूमत इंशाल्लाह विजिलेंट है, वो अपनी स्टेप्स ले रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो वो बॉर्डर एरिया भी है और वहाँ से जो हमारे पास्ट हमारे इतलात हैं, हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे ईरानी साख्ता मिसाइल भी वहाँ से دا صاحب څه یو ډېر په غټ یوغدي او په ډېر غټ پوز باندې د ته یوه اهمه ذمهداري ورکړې شوې ده. هغه داسې بیان کوي چې دلته د ایراني کوم میزایل دي هغوی صح موجود دی، دا موجود دی، دا موجود دی، یعنی اشاره یې دې ته دی چې دلته د ایراني اسلحه ورځېږي. اول خو دا د کوم ادارې دي، معتبرې ادارې، هغوی په باندې دا یو غټ داغ دی ویلې څه تاسو ته پاته چې هرلاسیو بارډر نه راځي، تپتان بارډر نه راځي، رمضان بارډر نه راځي، کوم یو یا چمن بارډر نه راځي یا خیبر ترخم بارډر نه راځي، کوم یو بارډر نه راځي، هلته به تاسو کسو هلته یو سکینر به لګېدلی چې هغه لږ به قیمت تقریبا 4000 نه پورته دی. هغه دې پاره لګېدلی وي چې دا کوم خلک راځي یا کوم شیان راځي، هغه په کار د سکینینګ وشي چې ته بارودو کې رانشي، چې ته اسلحهو کې رانشي، چې ته نور ایلیګل شیانو کې رانشي، هغه بیا پاکستان ته ارنوځي، هغه نه څه مسله جوړه شي. خو بدقسمتۍ سره دغه وزیر قانون آفتاب علام چې کوم بیان ورکړی دی دا بالکل بې بنیاد او منګړه دی او دا د ادارو باندې هم یوسفلي نشان دی. ویلې څه هر یو بارډر باندې ایم آی ایس آی سره اف آی دا ټولې ادارې موجودې دي، هغه یې شي تحقیق کوي او شاید چې کوي او هغه ډېر په مشکله. موږ چې کله په تپتان بارډر راتللو نو هغه سایډه ایرانی کوم حکام دی هغوی نور خو بېګا د موږ کوم قرآن مجید یا کتابو کوم پیجونه هغه یې چیک کړل، چې داسې راغلل همداسې سکینینګ یې وشو، یو شی چیک شول. نو یو سوال دا پیدا کېږي چې کله دوره چیکینګ وي، دوره یو شی وي، بل شي هغه په باوجود بډر ته هغه څنګه رسي، اصلاحات بډر په ترو اصلاحات څنګه رسي. ایراني میزایل اوسه پورې شواهد کوم دي چې هغه دلته چورېدلي چې دا ایراني میزایل دي، دا د تاسې نهلی وجه دی، دا د تاسې ریاستي کوم جنګونه دي، دغه جنګونه دي چې په موږ مسلط شوي دي. که دا د تاسې نهلی نه وه نو دا جنګونه به نه کېدل، دا مړي به نه کېدل او دغه قتل غارت به نه کېدل. خو بدقسمتۍ سره او دا څومره ملبا دی تاسې اوس هغه نه هغه کوئ او خپل ځان یې لرې کړو، په بل یې ورچوئ. او په کار خو دا وه چې دا تاسې جنګ دپاره اقدامات کړي، په کار خو دا وې چې تاسې هغه کړي وې جنګ مو قرار کړی ده، خلک مو قتل غارت نه کړي، دلته مو کومه د تاسې نهلی وجه دی. یوه دا خبره کوو چې کله چې ایران څخه موږ ډایرکټ کوم بډر دی هغه تپتان دی، رمضان دی. خو دا تپتان چې کوم دی دا پرچنار نه تقریبا 2200-2400 کیلومتر وریا دی، انداسې رمضان دی هغه تقریبا 2400-2500 کیلومتر هغه وریا دی. بیا چې دا کوم چیک پوسټ دي دې باندې دغو ډبو کې یا دغو څه کې آیا په دې اسلحه رسي نه رسي، دا یو بې بنیاد بیان چې دوی ورکړی دی. ما ته جواب ضرورت نه و، بیا هم چونکې دوی نااهل دي، دوی نهلی خپلې پټولې دپاره داسې بیانات ورکوي، هغو کې تضاد وي، هغه کې شر خبره وي. مونږ کوم خیبر پختونخوا چیف منسټر دی هغه ته یې چې داسې کس د په کار د خپلې کابینې نه لرې کړي او دوی نه د ځان نظر کومه د استعفا واخلي. ډېره